الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة عزتمند حاضرین اللہ جل جلالہ جدا سمر مخلوقات نیا قدر کے انسانات پیدا کردی اللہ دخل بندگان و مصالح و باندے خبری کی دا بندگان پخبل مصلحت و پخبل خیر نپوئی گی دا مخلوق دے دا دوی کویا ناقص دا علم ناقص دے سا اندازے پوری و خبر دا معلومی گی چی دا بگینی خیر بھی خودے دا انجام او دا عاقبت نا خبر ندے چی مختی پدی سمورتب دی دا دے وجی دا انسان کویا قدرت دا ناقص دا اللہ جل جلالہ علم و دا اللہ قدرت کامل دے دخبر علم کا تقاضل دے بندگان و دا پاہد دا خیر لاری مقرر کری دا بندہ پدے کے خیر ہم تاسو دنیا کی تجربے سرکتیش لامر بچی تا یولا رخی بچے پا بل طرف راوی نارینا اخبر کشران ہوتا اخبر کور زنانا ہوتا یولا ورخی پا دے لارز اوی پاگلار نزم ولی دا مشر دا دے کشران سبت خوادے دا پلان ولی دا بچو سبت خوادے دا حقیقت دے چه پلان دخل اولاد بدخوا نئی ارد کور مشر دخل کور بدخوا نئی دے وطا سیلا ورخی بچی پدے پیرزا پدے پیرزا دانی سارا کینا پاسا دانی سارا تعلقات مساتا جواندا سے تیرا اگا کشبان و بچی اٹھر ہوئے سرد دینا چپلان دا آقوی خیر لگئی مشر دا آقوی خیر لگئی اور دا دیکھا شردا خیری بینی چی دے پا ماسا پابندی لگئی زمان چه کم جوان دینا غیر محدود کرده ده مخبر آزاده تا نبریدی ده بچی دا خیال زمان ستانسو ام دا بشانت نسان
الله جل جلاله چې کوم شریعت مقرر کړی دی، کوم ژوند یې موږ ته ښوولی، په دې کې زموږ ستا خیر دی. خو بندګانو دا خیلي دي نجاتانه باندې څه پابندي لري. الله ګینې موږ د ازادۍ نه بند کړي، الله ګینې زموږ د خواهشاتو خیال نه ساتي، دین کې ګینې زموږ دپاره پابندي نه. دا زموږ ستا ناپوهي ده. ځکه الله چې انبیا رالیږي، انبیانو ته د دې خبرو معلومات دي. هغوی همه تر شپه او ورځ کوشش وي چې دا خلک نه پوهېږي په څه طریقې دی پوه شي. انبیانو ته الله چې کوم ملګري ورکړي، هغه ملګري منتقل شوي، د هغوی د الله په خبره باندې د خپل پیغمبر په خبره یقین وي. تمام کوشش په شانتي وي چې دوی خپل ژوند ته نه ګوري، خپل مرګ ته نه ګوري، خپل مال اولاد ته نه ګوري. خیر هغه څه کې دی چې کوم الله ویلی دی. د پیغمبر علیه السلام د دعوت زندگی، د خلقو د اصلاح زندگی، د تقریرونو زندگی، په دلایلو باندې خلق ویښول. د دې سره د پیغمبر علیه السلام او د هغه د ملګرو سختې زندګیانې او ژوند هغه دي چې هغوی خلک په توره دین ته راوستي. دا سخت ژوند وي، آسان څیز نه او دا په توره باندې دا اوس جبر او زیاتېنه د صحیح لار ورته ورښيي، خو دی نه پوهېږي. ولې تا د خپل بچي پسې لښته نه راغوستې؟ دا تاسو د خپل بچي بدخوایي. او کله ډېر داسې وشي چې پلار په وهلو باندې د بچي سر مات کړي، لاس یې مات کړي، خپله ماته کړي، زخمي کړي، ولې دا پلار د بچي بدخوا دی. اصلاح ته راولي. او دارنګې الله د خپلو بندګانو اصلاح کوي. مختلفو غزواتو ته پیغمبر علیه السلام خپل ملګري لېږلي. داسې د مزو ژوند نه و، د مزو سفر یې نه. د پیغمبر علیه السلام ژوند تاسو واورئ. د 8 کال د هجرت ته مو خبره رسولې. د مکې مکرمې د غزا نه وړاندې ورکوټې غزاګانې ډېرې شوي دي. غټې غزاګانې په دې کې، غزا یو طرف دی، په دې کې ډېر سبقونه او تعلیمات هم پراته دي. پیغمبر علیه السلام حضرت عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه دغه نږدې مسلمان شوی دی. د مشر مقرر کړی، یو جماعت د صحابو د ملګرو ورکړي. یو علاقې ته ولېږه، پلانکي سیټ ته لاړ شه، د هغه خلکو سره اصلاح یې وکړه. نه سوېږي، ایمان نه لري، ورسره وجنګېږي. عمرو بن عاص د ملګرو سره لاړ. هلته چې ورسېده، کوم چې ده سره ملګري دي او مقابل کې چې کوم کسان دي، نو هغه ډېر زیات دي. د خپل ملګري ایثار کړه، واپس یې پیغمبر علیه السلام ته تمام رپورټ راولېږه. پیغمبر علیه السلام صرف مهاجرین حضرات دوباره پسې نور ولېږه. ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه السلام ته امین الامت ویلی دی. زما په امت کې د ټولو نه امانتدار انسان د ابو عبیده ابن الجراح دی. مشر کو ابو بکر صدیق په شان ته، د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په شان ته داسې کسان یې وله ورکړل. یو جماعت یې دله ورکړ. کله چې هلته ورسېدل، یو امیر مخکې تللی دی، عمرو بن عاص، ورپسې بل امیر راغلی، ابو عبیده ابن الجراح. د ټول مشري به څوک کوي؟ نو عمرو بن عاص صاحب درته وویل چونکې امیر صاحب ما خو صرف جواب لیکلی و چې ما ته امداد راولېږه، ته امداد کې راغلی زما د قبر لاندې به ته کار کوې. ابو عبیده بن الجراح صاحب ورته وویل تا سره خپله دسته او جماعت دی، زما سره خپل جماعت دی، مخکې به چې کوم دی یو ځای خدمت کوو. عمرو بن عاص صاحب ورته وویل نه، زما د قبر لاندې به کار کوې. ابو عبیده ابن الجراح صاحب ورته وویل پیغمبر علیه السلام د خوا نه چې زه بېلېدم، نو ما ته اخري پیغمبر دا نصیحت کړی چې کله ستا خوا ته راتلم، نو ما ته دا ویلي
اذا قدمت على صاحبك فتتابعا. پیغمبر ما ته ویل چې ته هلته کله ورسېږې او عمرو ابن عاص سره ملاو شي نو یو بل مخالفت مه کوئ، د یو بل خبرې ته غوږ کېږدئ. دی ما ته ویل عمرو ابن عاص چې ستا سره خپل جماعت دی، زما سره خپل دی، خو داسې معلومېږي ته زما خبرې ته غوږ نه ږدې، نو چې نه ږدې زه به ستا خبرې ته غوږ کېږدم. بس ټیک شو، ماشاءالله شو. د ده په دې ملګرو کې یو ملګری دی عوف ابن مالک رضی الله تعالی عنه، وی چې روانو چې کتب یو کلي کې خلکو په شریکه باندې اوښان حلال کړي دي او بیا ورته داسې تقسیم نشي کولی چې دا څنګه تقسیم چل راورته. وی زه ما تپوس وکړه څنګه وایي چې اوښان مو حلال کړي تقسیموی نه شو. ما ورته ویل چې زه به درته تقسیم کړم خو به شرطې که ما نه پکې به مزدوري راکوئ. که څه شی به غواړې ما له پکې دونه مخه راکړئ د سر نه، دا باقي به په تاسو تقسیم کړم. راته ویل ښځه ته پکې د سر نه دا مخه واله. څو کسان دي دومره چاړه مې پسې واغېسته او غوښې مې کوټې کوټې کړې او ډېرې مې له جوړ کړه راشي باندې تقسیم یې کړم. ما هم پکې ځان له غوښه وګټله، هغه مې یوه ملګرو نه مې پاخه کړه. ابوبکر صدیق صاحب او حضرت عمر صاحب ملګرو غوښه وخوړه. هلکه دا غوښه دې چېرته پیدا کړه؟ ما ته غونډه پیسه وکړه. یاره که مخکې دې راته ویلې ګرمو دا خبره تا چې د هغه خلکو خدمت کوو خو مفته به دې ولکلې و، تا پرې تنخوا ولګستله. دې کوم سفر کې روان دي، څومره تکلیف کې دي، خو بیا په دې مسله د خلکو خدمت به دې کړې و، مفته به دې تا له غوښه تقسیم کړې و، تا پرې مزدوري به دې اخیستله. که مخکې دې مونږ ته ویلي وی چې ما دا مزدوري اخیستله مونږ نه خوړله. سره د دې نه چې دا مزدوري څه ناروا جایز وه، خو هغوی زیات فکر دا چې د دنیا د خپل بدن د سهولت نه بلکې د آخرت د ثواب فکر. بیا چې کله دوی مخکې لاړ هغوی چې خبر شو دا 1500 کسان جوړ شو، بیا کافران تښتېدلي، څه مختصر مقابلې شوي دي خو نوره نه ده شوې، دې ته سالار سیل ورکړو. دا داسې ځای په ځای باندې ته هغوی ناست نو کافران ځای په ځای ورته ناست د زنځیرونو په شکل، خو چې دوی بوتل هغوی به تښتېدل. یا دا ځای کې داسې غرونو، یو غر پسې بل غر، د شګو داسې غرونو لکه څنګه چې زنځیرونه یې داسې د زنځیر په شانته د شګو ډېرې نو ځکه دې ته غزوی سالار سیل وایي. په پسې کې چې راتلل عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنه دا د ټولو جرنیل صاحب دی، نو چې کوم سړی مشي هغه به تمام دیني رهنما هم دی، نو لمونځ به هم ده کوو، دی مشر دی د غړو. نو د شپې دی معذور شه اودس یې واخېد، حد زیاته یخني ده. ملګرو ته یې ویل چې دا خو داسې یخني ده که ما ولړ مړ کېږم. نو بیا ویل چې ما ته لبل ما ته خلاص کړی. نو بس داسې کار یې وکړ چې کوم بدن پلید شوی و هغه صفا کوي اودس یې وکړو او د جنابت دپاره یې تیمم وکړو. ملګري ورسره په دې باندې خوشحاله نه هلکه اوبه شتې نو که یخ وي خو ولامبته نو بس وایي ځان نشم وجلی. بیا عوف ابن مالک صاحب یې مخکې راولی و چې پیغمبر علیه السلام ته ټوله کیسه وکړي. عوف صاحب وایي چې کله زه راغلم پیغمبر علیه السلام سهار لمانځه کې تپوس یې وکړه څوک یې؟ ما ویل چې عوف یم صاحب الجزور، هغه چې په لار کې خلکو له اوښان هم تقسیم کړي هغه سړی. ما چې هغه سړی. بیا پیغمبر علیه السلام د ملګرو تپوس وکړه، ما ورته ټوله کیسه وکړه. جي داسې واقعه وشوله چې ابو عبیده ابن جراح صاحب د هغه خبر ومنله. پیغمبر علیه السلام وفرمیل رحم الله ابا عبیده انه لین الخلق. الله دې په ابو عبیده باندې رحم وکړي، ډېر د نرمو اخلاقو والا سړی دی، اوس سړی دی، نرم سړی دی. بیا چې کله ملګري راغله نو دا شکایت پرې وشو. پیغمبر علیه السلام د عمرو ابن عاص څخه تپوس وکړه لکه تا لمبه دي نو څه دي اوس کوم؟ وایي چې قرآن مې ویلی دی، په قرآن کې خو دا چې ولا تقتلوا انفسکم ځان به نه وژنې، او ما ته پته وه چې ما لمبه زه مړ کېدم هغه داسې یخني و نو ځان مې نه وژو.
یو ځکه مې تیمم وواهه پیغمبر علیه السلام وخندل. د مسله هم داسې وي که یو سړی داسې وي چې هغه ته 100% یقین دی چې رکه زه لامبم د یخنۍ نه مرم، زه چې کوم دی لامبم زما بدن مفلوج کېږي، ستا 100% دا یقین دی او ورسره ګرمې اوبه نورې نه میلاوېږي او یخې اوبه یخني واوره داسې ده چې هغه ته مفلوج کېږي، ته مړ کېږي د یخنۍ نه ځان به نه بچوي. د دې وخت کې تیمم جایز دی. دا آسان خبرې دي چې دا دومره سفر یې کول په دومره سخته باندې مقصود د الله د بندګانو اصلاح ده. دا ابو عبیده ابن الجراح صاحب پیغمبر علیه السلام د دې نه واپس کړو بل ته ودرېد 300 حضرات یې وله ورکړي. دی په لار کې مسافر کوو ځینې ملګرو سره خوراکه خرچه کم نه وه. ابو عبیده صاحب د ملګرو ته چې چا سره خرچوي نو دا راغونډه کوي، نو دا غونډ ملګري بیا داسې لږه لږه باندې استعمال کوي چې ګزاره به کړي بل اسم نو صرف کجورې دا راغونډې شوې تمام یو اوښ باندې یو پیټی بار شو 300 کسان دي ورځ کې بیا داسې لږ لږ چون دانې لوا کولې په دې خپله ګزاره کوو. بیا چې کجورې په ختمېدو شوې دام کار نه کوي، بیا بیا سهار کې یوه دانه کجوره ورکوله. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي بیا دې ته موقع ورسېده چې ورځ کې به یوه دانه کجوره راکوله. نور څه وهب ابن کیسان دا د جابر صاحب شاګرد دی، استاد راته اوس کې استاد چې تاسو په دې سفر کې چې سهار به یوه کجوره میلاوېده نو په یوه کجوره څه کېږي؟ ورته ویل بچیه د یوې کجورې قدر خواله پیدا شو چې بیا سات کې دام نه میلاوېده. دغه یوه دانه کجوره به مې وخوړله بیا به مې هغه هډوکې صرف په خوله کې اړه وراړم چې خوله مې لمدی او هغې پسې به مو صرف اوبس کوي. بیا چې دام ختمه شو دام نه میلاوېده نو بیا به مو پاڼې راڅنډلې د ونو نه او دا پاڼې به مو بیا دوی ځلې صفا به مو کړې لږې به مو په اوبو کې خوشتې کړې بیا به مو دغه جوړې اوبه به پسې څکلې. ځکه دې غزا ته غزوة الخبت ورته وایي. هغه غزا چې په دې کې صحابه او حضراتو پاڼې راڅڼ وهلي دي او په دې باندې خوراک کړی. دې سوچ دا دی چې دا انسانان زما اوس نه په شانته انسانان د دوی کورونه نه ولي دې کورونه بچي وو ښځې وې آسې وو بیا سفر کې دومره سخت ولې تېرې چې پاڼې دې خوري. د پاڼو خوراک حد دې ته ورسېده چې وختي خراب شول خولې څښا شول. دا د انسان خوراک خو نه دی او چې ته پاڼې خورې نو خامخا بدن باندې اثر دي بدنونه کمزوري شول. صرف د دغه یو مقصد چې د الله دین خلکو ته څنګه ورسېږي. دا خلک په غلطه دي جهنم ته روان دي عذابونو ته روان دي څنګه د دې نه خلاص خیر دی په ما سخته تېرېږي او لږه تېرېږي تنده تېرېږي ما باندې څومره سخته تېرېږي خو د دې مخلوق سره ښېګړه چې کله دوی په دې امتحان او په دې سختو لږو کې ښه چې کوم دی داسې اوس بېخلی شول. وایي چې وکتل د سمندر په غاړه باندې یو غټ څیز پروت دی. هم وی که دا غر دی چې نږدې ورل سمندر نه یو مایع دی غاړې ته راوتی پروت دی ډېر غټ دی. عربۍ کې دا سیمې ته عنبر مایع ورته وایي ډېر زیات غټ مایع دی. څومره پرې لږه تېره شوله څومره پرې سخته تېره شوله خو بیا هم چې په خپل سر څو قدم نه وي امیر صاحب وړی شو اطاعت دې ته وایي. که موږ تاسو خپل ژوند ته وګورو داسې سختې هر څه به په هغه ځای پرېښي یعنې چې دا دین دې ته وایي موږ خو دولت کړو شو دا دینداري دې ته وایي چې موږ ته د خوراک هم پکې نه میلاوېږي او چې کله بیا داسې غټ مېی ته ورسېدو غوښې دي داسې یو کس خو نه دی 2 کسان خو نه دي 300 کسان دي. امیر صاحب به چېرته هلته یې مړه ځان له غوښې راشو کولی چې ګوډه ته ودرېد امیر صاحب څه وکړو. ابو عبیده ابن الجراح ورته وایي نه به خورئ مرداره ده بس نه خوري. بیا یې سوچ وکړو
نه شي دا سیس پاک دی دا خو مې دی دا څه وایي خو نه دی چې حلالول غواړي دا خو مې دی پاک دی او دې به دا ده چې زمونږ په حالات داسې دي چې موږ ته مردار جایز ده زمونږ حالات داسې دي چې موږ دپاره مردار هم جایز ده خورئ د چې امیر صاحب اډر وکړ نو بیا چې کوم دی دې حضراتو ځان له وخت یې راشو کول نو یا څه ورکول یې شیخونه لکه څومره چې غویی نو د غویي په مقدار به هر یو ځان نه دغه شانې ته غوښې را پرې کولې ورونې ورته ورکړې او ځان نه بیا پخولې وخوړلې د 300 کسان پکې لګې دي خوراک کوي څومره 18 ورځې دوی خوراک کړلې وي 300 کسان چې د یو مهین 18 ورځې خوراک کوي که نه نو خو دا به څه شی وکړو او دا چې کله واس کې وي ناله به مې ویلي کولې او ځان له مې طبیعت هر یو ځان خپل سجده کوي د هغې نه ځان له چې کوم دی واس بولې خپل ځان له تېلو خېډه کړه جابر صاحب فرمایي د دې مې د سر د یوه سترګه وګوره چې موږ سترګه کې خوراک کوو که نه خوراکونه دې کول د سترګې نه نو د سترګې دا شی مو د راکولو وکړو چې دا کم د هغې دا کټوټۍ ده دا مو راکولو وکړه نو د سترګې په دې یوه سترګه کټوټۍ کې موږ 14 کسان کېناستو 13 کسان په دې کې موږ ځای شو 14 کسان د سترګې په دې یو سیز کې ځای شو بیا دې ولګې د ابو عبیده صاحب دا یوه پوښتۍ وله داسې ودروله دا بله پوښتۍ وله داسې ودروله داسې دنګې او په دې کې چې غټ اوښ کوم دی په هغې د پاسه غالان کېښود دې کې سړی سوچ وکړه ته په دې لاړ شرانه ته رسېږي وایي په دې اوښ سور چې کوم دی بالان د پاسه هغه پوښتۍ ته نه رسېدلې بیا هم دنګه وایي پوښتۍ دومره دنګې دنګې 18 ورځې په دې باندې خوراک کړی که مقصد دپاره چې ته میشن پوره شو چې واپس یې کې را روان شو ځان سره بیا ته نه خرچې را واغستې یو حدیث کې دا دی چې یو میاشته پورې مونږ خوړل نو څه حضراتو چې کوم دی هغه ته خوراک کړی دی چا د ځان سره راغستی و چې کړي دي غوښې په لار کې خوري ان چې مدینې منورې ته ټول ځان سره وړي بیا په شک کې چېرې دا سیز به خوراک جایز و پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ټوله واقعه بیان کړه نبي علیه السلام ورته الله ستاسو د خوراک انتظام کړی دا د الله کړی چې سمندر نه ته مې راوړو او که تاسو سره پکې صحیح سم پاتې نو ما ته راکې حلال دې زیږ سره وخورئ پیغمبر علیه السلام دا غیر خوراک وکړو دا مسله دی چې مې ته ورکوټې دی او کپټ دی دا جایز وي حلاله پدې کې نه نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وحل لنا المیتۃ والدمان زموږ لپاره ټول مردار دا جایز او دو ویني جایز دو ویني الکبد والطحال یو تور دی او اینا ده د ساروي اینا او د ساروي تور دا په حقیقت کې اینا د خلک راجم شوی نو دا اینا ده خو جمع شوی ده نو دا دوه اینې دا جایز دی که تورې خوري او که د ساروي اینا خوري جایز دی والدمان دا دوه وینې دي او دو چې کوم دی مردان دي معنا دا چې حلالول نه غواړي یو مایع دی او دویم غټ ملخان دي چې کوم قحطي ملخان دی ورته وایي په دې وخت کې تقریبا هغه نایاب دي نشته نو که دغه قحطي ملخان دي غټ او دا چې کوم دی ځان له تبخي باندې ورته یي نو دا حلالول نه غواړي او دغه شانتې کولی شي او داسې مایع دی اوس هغه څیزونه چې په هر ځناور کې پالتوي هغه به لرې کړي مثال بیان نو خامخا چې ګټ هغه پشم دی پشم به لري کې یا دنه په تصوري کولی دی هغه به لري کې خو نور الله فرمایي وتستخرجون لحما طريا تاسو د سمندر نه راوباسئ تازه واخلئ نو د بین الله تعالی کې وخه باندې رانیول ډایرک وخه سروې ډایرک وخه نه سروې په حلاله د وخه جوړي او مې ډایرک وخه پس هغه کې حلاله دي قط حلاله نه بیا دې الله صفات ذکر کوي لحم طريا وخه تازه نو نیول سره وخه اومده خو سره دا داسې سیز دی چې دا خرابي ځای نو ځکه به دا تازه به تازه خوري ورنه که دی لږ پاتې شي نو دی بالکل دا سر خرابېږي نو الله یې صفت په طهري ذکر کوي
نو دا ډېر لوی مېوه نو که دا ورکوټې دې هم خوړلی جایز دی او که دا غټ دی هم خوړلی جایز دی د هغې دپاره سمه ده نه خو بشرطې چې مهیې وي د هغې قسمونه دی جایز وي. عرض مو دا کوي دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ملګري صحابه حضرات دا څه پیغمبران نه وو انسانان خو د دوی سره یو فکر د ژوند یو دا زندګي دا او دې پسې بل یو ژوند دی دا ژوند مختصر دی چې دا د ختمېدو دی یو بل ژوند داسې دی چې هغه مختصر نه دی بیا د ختمېدو نه دی د هغه انتها نشته هلته انسان ته یوم لا ینفع مال ولا بنون بیا مال پیدا نه درکوي څنګه چې دنیا کې ستا د مال پیدا ده اولاد پیدا نه درکوي دنیا کې خو په دې اولاد او په دې مال باندې ته فخر کې هلته به دا پیدا نه درکوي الا من اتى الله بقلب سلیم هغه انسان چې د هغه روح دی د کفر او د شرک نه د ایمان سره د لګاو دغه ایماندار به ستا مال هم پیدا کوي او ستا اولاد هم پیدا کوي هغه ژوند چې د دې پیدا کوي بیا تا ته نور مال ته نه میلاوي هلته بیا تا ته نور اولاد نه میلاوي د دنیا دغه مال دی او دغه اولاد دی چې ځان دې هلته څه جمع کړي دي د دې حضراتو چې یقین دغه ژوند تیاری دپاره دا دومره سختې په ځان تېرولي او د دې بندګانو د اصلاح دپاره زموږ دین همیشه دپاره دا به خیرخواهي وي د مخلوق د اصلاح وي مخلوق ته خیر رسول وي رب ذوالجلال دې موږ تاسو په خپل دین باندې پوهه کړي الله ته زموږ رضا شي ولې د اورېدل ستا رضا دپاره وګرځي زندګي الله په خپل دین ښایسته کړي خیره خاتمه زموږ په ایمان کې صلی الله تعالی